السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجاهد نوم دې څه دی؟ زما نوم دی مشال. مشال خان. یو دوه درې سوالات د اسلامي کوو، جواب به راکړي؟ ولې نه انشاءالله. دا راته ووایه چې نبي علیه صلات وسلام خپل نوم څه و؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. صلی الله علیه وسلم. ختم نبوت څه ته وایي؟ ختم نبوت دا دی چې دا زموږ د خوږ نبي حضور صلی الله علیه وسلم پس بل نبي راتلونکی نشته دی. ښه الله پاک په قرآن کې خپله یو آیات سره ذکر کړي دي چې هغې نه پس بل یو نبي نشي راتلی. ماشاءالله. دا راته ووایه لا اله الا الله معنی څه ده او د دې مفهوم څه دی؟ لا اله الا الله معنا دا ده چې نشته لایق د عبادت څوک سوا د یو الله نه، او مفهوم یې دا دی چې موږ خپله زندګي چې ده د لا اله الا الله مطابق تېره کړو، او لکه دومره علم په موږ ټولو باندې فرض دی چې هغې کې چې انسان مسلمان چې کوم دی هغوی خپله زندګي د کلمې د لاندې تېرې کړي. مننه. السلام. نوم دې څه دی؟ ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق. ستا؟ عمر اصغر. عمر اصغر. دوه درې سوالات دواړه مفهومه، جواب به راکړي؟ دا راته ووایه نبي علیه صلات وسلام خپل نوم څه و؟ خپل نوم محمد صلی الله علیه وسلم. صحیح دی؟ سوچ پې وکړه. صحیح. صحیح دی. دا راته ووایه چې د نبي علیه صلات وسلام د نیکونو څلور پوښته پورې نومونه ته درځي. محمد، عبدالله، عبدالمطلب، داسې څلور پوښته ووایه. لږ تېز وایه. نه درځي. دا راته ووایه لا اله الا الله معنی سره د دې مفهوم څه دی؟ نو بس نن سبا خوار سړی د کلمې هغه کوي که نه، څنګه چې فار ایگزامپل سیاست ته به لاړ شم نو هر سړی پرې کړی وي پوه شوې، نو څوک هم چې غلامي نه کوي. نو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې څوک هم هغه ازاد دي. معنی څه ده؟ مطلب معنی لا اله الا الله نشته لایق د عبادت سوا د یو الله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی باندې. مفهوم یې درځي چې راته ایکسپلین کړي. نو ما خو بس مفهوم یې دا دی چې هغه دی د دې د لاندې بیا غوږ زندګي مې لاندې الله تعالی د احکاماتو او نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل ژوند تېرول. ها دا راته ووایه چې بس یو سوال درنه کوم، غسل کې څوک کوي؟ پوزه کې واچوه، لږ واچوه، پوزه کې واچوه، ټول وجود باندې واچوه. یو څه د تراکه اودس کې څوک کوي؟ کوم کوم؟ لږ واچوه، مخ انځل او لاسونه څنګه پورې انځل، سر ورمه سمسه کړو او دواړه خولې کې ټول سر انځل. زبردست، ماشاءالله، ډېره مننه ټایم راکولو.